تاسو आवाज کم راځي. تاسو کې نوې کم یو دی مطلب چې چا اول نه دی ویلې. سر جی زما فرست اسماعیل ټایم نه دی. ښه ښه ښه. بس دا ټول زاړه خو درته یاد دي پرون مو څه څه ویلي لږ ریویژن راته وکړئ. سر پرونی کې سیفټي کول ولې ضروری دی؟ هغه 3 ریزن دي هغه په شا باندې کوم چې مورل ریسپانسیبিলিټي، لیګل ریسپانسیبিলিټي، فاینانشل ریسپانسیبিলিټي دا. ها او بل کم ریزن د 3 ریزن دي کنه مین. یو د ریزن صحیح سر ده. یو مورل ریسپانسیبিলিټي دا، یو لیګل دا، یو فاینانشل دا. ها ٹھیک ده. اسماعیل بھائی دا مورل څه مطلب؟ مورل سر اخلاقی دی سر. اخلاقی صحیح ده ویری ګډ. مطلب دا دی چې بس ټول مو کلیر دی څومره مونږ ویلو کنه دلته پورې. یس سر کلیئر. خبرون مونږ دیزی پورې ویلو چې if a worker is injured and cannot work will insurance cover all financial losses. نو دا خو خبره ځکه غلط ده څنګه ما تاسو ویلي چې څومره انشورنس یا پالیسی کړي هغه حساب ته تاسو ته کوریج ملاویږي دی نه ایکسټرا خو نشي ملاوي. نو مطلب دا دی چې که تاسو انشورنس پالیسی شوي وي نو که څه اکسیډنټ وغیره څه حادثه وشي وی کورجر ورکر چې کم دی که هغه انجرډ شي لکه زخمی شي نو هغه بیا چې کم دی فاینانشل لاسز د هغه دی نه کور کیږي. دام بیلینس کې دی خو دا اصل کې دلته د سلایډ باندې صحیح ښکاري نه. زما د سافټویر کې ماته لګي لږه مسله ده سلایډ صحیح پلی کیږي نه. نو دا وی مینیجینګ هیلث اینڈ سیفټي ګیو یو ا helping hand with other responsibilities. تاسو نور ذمہواریاں دي چې دا چې مطلب لازمی خبره چې وطن سیفټي فالو کوي نه enhancing your reputation لکه تاسو د کمپنی نوم دا غي سره خکېږي که یو غټه فائدہ ده دغه دا. دویم دا د increasing your profit لازمی خبره چې اکسیډنټ او فالتو دغه نه کیږي نو یې باندې تاسو ایکسترا خرچه نه کیږي نو هغه تاسو پروفټ کې کاونټ کیږي. هغه نه علاوه دا د ریډیوسینګ ویسټیج چې کوم ایکسترا شیزونه وي هغه تاسو ته نه کول غواړي نو هغه د وجم تاسو کاست کمیږي الټیمیټلی. بیا چې کوم د مینټینینګ ا هیپی اینڈ هیلدی ورک فورس چې تاسو کوم د غوي د کار کول زیوي نو هغه سوي هیلدی وی لکه خلک خوشاله سره حالت کې کار کوي. وای چې کیپ یور بزنس هیلتhy اینڈ سیف بای لکه مونږ خپل بزنس څنګه هیلتhy او سیف طریقې سره کولی شو آی باره کې دی تھینکینګ اباؤٹ هیلث اینڈ سیفټي وین پلانینګ ورک چې کله یو پلانینګ کې د کار حواله سره نو دا به لازمي تاسو کوئ. ټاکینګ اباؤٹ هیلث اینڈ سیفټي ود یور ټیم چې کوم تاسو ټیم دی هغه سره به تاسو ډسکشن به لازمي کوئ هیلث اینڈ سیفټي حواله سره. بیا چې کوم دی ډیمونسټریټینګ سیف اینڈ هیلثي بیهیویر چې کوم تاسو ډیمونسټریشن اصل مقصد دی چې څه شیز پریکټیکل خول چاته چې دا کار دی طریقې سره کیږي صرف زبانی پویول نه بلکې هغه ته پریکټیکل هغه ته خول نو دې ته چې کوم دی ډیمونسټریټینګ وي سیف اینڈ هیلثي بیهیویر دا خبر او خپل بیا چې دی ریممبر مینیجینګ هیلث اینڈ سیفټي از ان اسینشل پارت. تاسو چې کوم مین اهم ضروری کار دی جاب حواله سره هغه څه دی چې سیفټي به فالو کوئ او چې کوم تاسو ټیم ورکرز دي هر څه دي ټول چې کوم دی سیفټي فالو کوي. ناٹ سمثینګ یو ډو ان ایډیشن ټو یور جاب لکه څه ایکسټرا شیزونه نه دي پکار. اصل شیز دا دی چې کوم خلک کار کوي چې دا غي سیفټي راشي. پوه شو تاسو؟ او زه تاسو فلحال مایک لګ میوټ کوم تاسو ولته نه شور راځي بیک گراوند نه نو دلته لګ بیا ماته مشکل وي کم ځکه مسله وي بیا مایک خپل ان میوټ کوي او بیا ماته سوال کولای شي تاسو. نو د ماډیول 1 زموږ چې کم دی نن ختم شو
why it is important to manage safely لکه وی دا ولې ضروری دی دې حوالې سره وایو. بیا وی what are your responsibilities ستاسو څه ذمہواریانې دي as a manager دغه مونږ ویل. بیا ماډیول 2 چې کوم دی نن به انشاءالله مونږ سٹارټ کو. چپټر 2 چې کوم دی هغه د اسیسینګ ریسک لکه ریسک حوالې سره چې ریسک معلومول. نو واټ از ریسک لکه ریسک څه ته وایي او ریسک اسیسمنټ څنګه کیږي مطلب څه ته وایي او څنګه کیږي. واټ مطلب څه ته وایي او هاو څنګه کیږي ریسک اسیسمنټ دې حوالې سره به مونږ وایو دلته ډیټیل سره. نو وی ریسک څه ته وایي دا یو انیمیشن دی لکه یو تن ګاډی چلی دا اصل کې کارټون ټایپ دی ویډیو ټایپ ته خدا دلته پلی کېږي نه فی الحال زما سلایډ کې دې کې څه مسله ده خدا تاسو سره کېدی شي پلی شي. نو دا یو تن دی چې ډرایور ورسره ناست دی نو دې لازمي خبره ده چې پراپر به دې ډرایوینګ کوي نو دومره غټه مسله به نه راځي. نو وی ریسک څه مطلب دی سره دا خبره کوي. نو دلته دا انیمیشن دی یو ډسټریبیوشن کمپنی ده پای کې چې کم دی دلته باران وغیرہ کیږي خو دا اصل کې انیمیشن ما سره پلی کیږي نه پته نه لګي دا څه مسله ده پرون نه کېنه دا خو اول پلی کېدل. زه یو پیره چک کوم دوباره چې دا اوپن شي. دا داسې دی که نه ما سره خو دا انیمیشن فی الحال کلیر نه شو کېږي او تاسو سره به انشاءالله شو کېږي چې کله تاسو دا سلایډ پلی کړئ. نو دلته دا هیزرډ دا دی چې لکه مثال دلته دا بجلی الکترونیک شیزونه پراته دي او بره چې کم دی دا لیکیج وغیرہ مسله ده. نو دې حوالې سره مونږ دا خبره کوو چې یاره دا مسله به کریټ کوي. نو په دې وجه دا لازمي دی چې د دې مونږ احتیاط وکړو لکه ټریټمنټ لکه دا مسله مونږ حل کړو. اصل مسله خبره دا ده ریسک اسیسمنټ کول دی. نو ریسک دلته دې حوالې سره دی چې کله دا باران کیږي نو کترې به راځي او لکه دا ټي وي او دا شیزونه به الکترونیک شیزونه دي دا تاسو ته پته ده اوبو نه خرابېږي نو مسله جوړوي مونږ ته. څنګه باران شروع شو نو دا ښکاري تاسو کترې مطلب دغه سټارټ شو نو دا ټول چې کم اوبه به باران د چت نه راځي نو دا به بیا مونږ ته شیزونه خرابوي. دا پلاستیک دی نو پلاستیک خو نه خرابېږي خو چې کوم دا ادر مټیریلز دي لکه دا وګورئ دا یو څو دغه ډیمیج شو نو دا وایي چې دا مسله ده دا مسله ده دا حل کول دي چې دا نه حل کړي نو دې د وجې دا مسله بار به کېږي او پیسې نقصان دلته وشو. فاینانشل مونږ ویلو دلته فاینانشلی نقصان په دې حساب سره وشو چې دا زمونږ کم دغه دي مطلب دا چې کم دا ډیوایسز دي اسه دي نو دا ټول ضایع شو لکه خراب شو. نو دې حوالې سره دا خبر to ensure a safe work environment چې ستاسو environment safe وي you need to understand دې حوالې سره دا خبره کول پکار دي. بل چې کوم دی to define risk لکه risk څه ته وایي نو دا د دوه شیزونو نه جوړ دی risk. ټولو نه اول دا وپېژنئ چې یاره hazard څه ته وایي. نو hazard اصل کې وایي هر هغه شیز ته وایي چې کم تاسو ته نقصان در رسولی شي د hazard باره کې. A hazard is anything that has the potential to cause harm چې چا نه چاته نقصان ور رسولی شي نو دې د وجې مونږ دې ته hazard وایو. دا په لکه فار ایگزامپل دلته کې دا ایگزامپل وګورئ تاسو لکه دا یو معمولی پن دام نقصان رسولی شي دا ګرمي اوبه بچاولی لاس په وسوځي ورته یا نور داسې ادر پرابلمز دي د ډیفرنٹ شیزونو نه ډیفرنٹ پرابلمز مونږ ته جوړېدی شي. بیا چې کوم دی وی چې فار هیزرډ ټو کاز هارم هیزرډیس ایونټ لکه مثال په تور دا یو کډه ده دا یو لاره کې یو هول غونډه کې جوړ دی نو 4 څوک دلته نه تیریږي په دې سایډ نو ټول خلک به راځي او دې کې به خلی غورځېږي باندې دې د وجې اکسیډنټ وغیرہ کېدی شي. نو دې حوالې سره موږ دا خبرو کو دلته کې دا وګورئ یو تن پکې دلته ونښتلو دا وغورځېدو نو لازمي خبر دې د وجې به نقصان کېږي. نو دا یو هیزرډ دی مونږ سره. نو هیزرډ وایي څه ته لایکلیهوډ دی. لایکلیهوډ وایي چې څومره پرسنټ چانسز دي د دې چانسز لایکلیهوډ وایي چانسز ته صحیح ده.
چې هیزرډ به لکه یو نقصان به کېږي. بیا چې کم دی نه مخکې دی همدغه هیزرډ که تاسو وګورئ د ځي نه ځي باندې هم ډیپینډ کوي. لکه سټور کې دننه دی نو کم خلک به غورځېږي. که همدغه هیزرډ زه وګورم چې روډ سایډ ته وي نو روډ سایډ ته به نقصان زیات کوي ځکه چې یو خو روډ باندې دی مین، بل د گیټ مخامخ دی، دریم دا دی دلته سیل لګېدلی چې سیل لګېدلی ډېر خلک سیل ته راځي او دا روډ سایډ دی نو هر یو تن به دلته نه تېرېږي دې سایډونو نه نو اکسیډنټ چانسز زیات دي، لایکلیهوډ زیات دي. بیا داسې دي چې که تاسو وګورئ نو دلته چانسز بیخي کم دي. په دې وجه چې دا خو آلریډي د کوړه لړکولو ځای دی نو 24 غنټې څوک نه تېرېږي دې ځای کې یا نه راځي، سهار کې راځي یا ماښام کې کوړه لړکولو لپاره. نو مقصد دا دی چې دا هیزرډ دی خو دلته چانسز اوس کم دي، که دا دی چانسز اوس ډېر کم دي. بل چې کم دی کنسیکوینسز خبره ده. نو کنسیکوینسز څه ته وایي؟ کنسیکوینسز وایي د هغې ریزلټ ته، لکه آوټکم وایي ریزلټ ته، چېرې دې نه به څه چل کېږي. لکه مثال دا په دې ځای کې دی د کوړې موړې ځای کې نو دې ځای کې کنسیکوینسز به دومره خطرناک نه وي، حادثه به ډېره نه کوي یا ډېر نقصان به نه کوي. او کوم دغه چې د سین بدل شي نو بیا به ډېر نقصان کوي مونږ سره. نو دغه یو پرابلم خو شته دی کې. نو لکه دلته کې که مونږ وګورو نو کنسیکوینسز یې خطرناک نه دي، لکه زیات نه زیات به څه خپه ماته شي. اوس د انیمیشن یار اصل کې ما سره صحیح نه پلی کوي نو په دې وجه دا تاسو ته به نه ښکاري سکرین باندې، خو تاسو چې کله پلی کوئ نو انشاءالله تاسو ته به د دې دغه ښکاري دا ډیټیلز. ریسک کمبینیشن دی هغه هم د ریسک ډیفینیشن یادوي دلته کې چې ریسک څه ته وایي، لایکلیهوډ ته وایي چې د هغې څومره چانسز دي او بیا د هغې کنسیکوینسز لکه څه ریزلټ به یې راوځي د هغې حوالې سره خبره وشوه. نو ریسک دې ته وایي، لایکلیهوډ مطلب څومره چانسز دي او د هغې به څه ریزلټ وي دې ته کنسیکوینسز وایي. اوس چې دلته تاسو دا اګزامپل وګورئ چې دلته د روډ باندې دی نو دلته لایکلیهوډ ډېر زیات دي. ولې دا مین روډ باندې د گیټ مخامخ دی او دلته چانسز کم ځکه دي لو دی، چېرې ډېر کم خلک راځي، یو نه یو تن به راځي او کوړه به لړه کوي. که داسې وګورئ نو دې ځای کې دا کوړه لړه کوي نو کوئی کوړه لړم شي نو مسله نه کوي، کنسیکوینسز دومره خطرناک نه دي. خو کوم دغه تن دی په دې روډ باندې وغورځېدو نو خپه به یې ماتېږي نو نقصان زیات وشو، لکه خطرناک ریزلټ دی او چانسز هم زیات دي. لکه دا د خبره لایکلیهوډ ده او کنسیکوینسز ده. کنسیکوینسز وایي چې لکه د هغې څه ریزلټ به وي. لکه دلته کې چې تاسو وګورئ نو کنسیکوینسز لکه چانسز زیات دي، ډېر زیات دي، لکه 100% به زه ووایم او د هغې بیا ریزلټس هم ډېر خطرناک دي، لاس په به ماتېږي لازمي یا څه نه څه نور مسله جوړېدی شي. بیا دا تن دلته څه صفایي وغیره کوي نو دا ډفرنٹ چیزونه میټر کوي، دا ټایم میټر کوي. لکه اوس وګوره کینټین دی او د کینټین مخه ده 2 بجې یا 1 بجې ټایم دی، دا لنچ ټایم وي او د لاره کې سامان غورځېدلی صفایي کوي نو د سایډ ته څه رکاوټ نه دی ښي نو خلکو ته پته نه لګي، هر یو تن به چې دلته نه تېرېږي نو دې کې سلیپ کېدی شي او غورځېدی شي. نو دا هم یو آلریډي موږ سره ریسک دی دې ځای کې. بیا دا یو مزدور دی په منډه باندې روان دی، دا کار کوي. نور خو هر څه هیلمټ هم اچولي، دا مطلب نه دی چې هیلمټ اچولې نه اکسیډنټ به نه کېږي. هیلمټ اچولې خو دا طریقه یې صحیح نه ده، منډه وایي دته منډه نه دی وال پکار. نو خبره دغه ده. دا اوس وګوره هیزرډ دا دی، ولې چې دا هیلمټ اچولې خو بیا هم دی منډې وایي نو دا طریقه ده غلط ده د کار کولو، نو ځکه دا وایي چې داسې نه دی پکار. بیا چې کوم دی وایي ریسک اسسمنټ څه ته وایي دې حوالې سره خبره وشوله. یا وایي ریسک اسسمنٹ از ا کیئرفل ایگزامینیشن، وایي دا چې کوم دی کیئرفل ایگزامینیشن آف انیثینګ ان یور ورک انوایرمنټ. لکه وایي چې ریسک اسسمنټ دی ته وایي چې ته د خپل کار ځای کې ریسک اسسمنټ وکړې، جایزه واخلې کیئرفل احتیاط سره. ایگزامینیشن دی ته وایي څه شي معلومول، انیثینګ مطلب هر څه ان یور ورک انوایرمنټ دیٹ کوډ کاز، لکه هغې د وجې چاته حادثه وشي یا څه بل څه مسله وشي. لکه مثال په طور دا سامانونه لاره کې پراته دي پیجونه دې ته اور لګېدی شي نو لکه فیکټري وغیره کې اور لګېدو چانسز زیات دي.
بل دا ماشین دی د سره لاس وغیره دی ولګي نو لاس درته مات کی لکه جال وغیره نه دی لګېدلی داسې دا به مونږ مخکې وایو ډیټیل سره دا ډفرنٹ مسلې دي دا ټول به مونږ جج کوو نو ریس اسسمنټ نه څه کېږي وایي یو خو تاسو به سیف یې بل چې کوم دی ستاسو ورک فورس لکه څومره ستاسو سره هلته کې تنان چې جاب وغیره کوي هغه ټولو سیفټي به هم ستاسو په سر وي بل چې کوم دی فردر یور بزنس لازمي خبره زموږ بزنس ته نقصان نه رسي زموږ بزنس هم سیف وي پوه شو تاسو هاو آر ریس اسسمنٹ کیری آؤٹ لکه ریس اسسمنٹ څنګه طریقې سره کېږي دا خبره وکړه لیسٹ ورک ټاسک لکه ټولو نه اول به وایي چې کم یو کار ته کې لیسټ کې به لیکې ټاسک مطلب کار کول چې کم یو کار تاسو کول غواړئ هغه به تاسو ولیکئ یاره زه کم کار کول غواړم بیا چې دی لوکیشن دی لوکیشن کې به لیکئ چې یاره زه کم ځای کې کار کوم هغه لوکیشن باره کې به لیکئ بیا چې دی پیپل دی لکه کم کم تنان دی کې انوالو دی کم تنان کار کوي لکه دا تن انوالو دی دا تن انوالو دی نو دې خلکو باره کې به ډیټیلز وي دې نه علاوه چې کم دی اکوپمنټس دي چې کم کم دي سامان استعمالي لګیا دي هغې حوالې سره equipments نه علاوه چې کم دی ستاسو څه اکټیویټیز دي هغې باره بیا آیډنټیفاینګ د رسک اوس رسک په دې کې دا دی چې لکه مثال د ګاډۍ دام رسک دی ولې په دې روډ باندې ولاړ دی غلط سایډ ته نو اینی ټایم ساتس بل دا رسک دی چې دا پیپ لاره کې پروت دی نو چې څوک تېرېږي نو دلته دې کې انخلیدي شي او غورځېدی شي بل چې کم دی دا پوړی خو دا خو ټیک ته څه نقصان نه کوي خو دا بالټي کې که څه کیمیکلز وغیرہ څوک ماشوم وغیرہ راشي ورته نقصان ورسیږي یا یو تن که خیږي نو هایټ نه ورته رسک دی لکه خطره ده راغورځېدی شي نو لکه مختلف څیزونه دي هغې سره رسک اسوسیټډ دي لکه دا بالټۍ وغیرہ شو دا ټول څیزونه رسک دي لکه رسک دي ټوټل دا هر څه تقریبا رسک کې راځي لکه دې د وجې څه نه څه مسله جوړېدی شي حادثه کېدی شي یا وایي هیزرډ څه دي کم کم یو دي څوک څوک ته زخمی کېدی شي دې حوالې سره موږ اور څنګه طریقې سره نقصان رسېدی شي بیا اسټیمیټ د رسک دی لکه رسک ورته معلومه وایي چې یاره څومره یو نیډ ټو کنسیډر ټو تھنګس بیا ما خبره چې رسک موږ آلریډي ویلو چې لایکلیهوډ دی چې مطلب چانسز څومره دي او د چانسز نه علاوه د دې آؤټکمز لکه چې کم د دې ریزلټس دي هغه به څه وي خطرناک به یا ټیک به نو دې حوالې سره لایکلیهوډ خبره مونږ وکړه نو داسې دا پرابلمس چې کم دی کریټ کېدی شي لایکلیهوډ چې دا خبره مونږ وکړه لایکلیهوډ چانسز څه دي چانسز ته مونږ لکه دا سوچ کوي چې یاره تا تن دلته هایټ نه غورځېدی شي نو یو خو دا رسک دی نو لو ځکه دی چې دا خو پوړی هم ټیک ته لکه هر څه ټیک ټاک دی مونږ سره نو چانسز یې ډېر کم دي ولې چې دا پوړی ټیک ټاک ته د هوکس هم بره لګولي دي دلته هم ټیک دی اوس به مونږ بېله یو پوړی وګورو نو دې پوړی کې به بیا رسک لږ زیات شي دې بله پوړی کې لکه دا پوړی لږ ډېره ماته ده څه نه څه ځایونو کې تاسو وګورئ دا دې ځای کې ماته ده اور داسې څه نه څه ځای کې ماته ګوډه ده نو دې کې هیزرډ شته خو لږ زیات دی دی ولا کې لږ کم او لکه بیخي لو دی ختمېدی خو کلم نشي کلم زیرو نشي کېدی رسک لکه څه نه څه به وي لازمي بل چې کم دی دلته میډیم دی لکه لږ کم لږ زیات شو او دی ولا کې تاسو وګورئ هیزرډ ټولو نه لکه چانسز ټولو کې زیات دي ولې چې دا ټوله ماته ګوډه ده دې ځای نه ماته ده دې ځای نه ماته ده دې ځای نه دې ځای نه او دا شانتي دلته نه ماته نو دې د وجې نقصان رسېدو چانسز ډېر زیات دي نو دې د وجې چې کم دی او وایي چې لکه خیال به ساتئ او دلته کې ټولو نه زیات چانسز په دې وله کې دي چې دې نه حادثه وشي نو تاسو به د دې شي خیال ساتئ نو ځکه د لایکلیهوډ خبره وشوه لایکلیهوډ هم دې ته وایي چې یاره څومره چانسز دي نو که دلته مونږ وګورو نو کم چانسز دي بیا دلته لږ زیات دي دلته ټولو کې زیات چانسز دي نو مطلب په دې باندې کار کول نه دي پکار که کار کې نو
او مې نقصان زیات رسیدي شي مونږ ته صحیح شو نو بیا چې کوم دی مونږ سره لایکلیهوډ مونږ ویل بیا کانسیکوینسز دي که یو تن دی د فرست سټیج کې راوغورځېږي نو وایي چې څومره خاص مسله نه کوي او که دویم دغه ته وخېږي دویم منزل ته نو بیا به لازمي خبره ده لږه خطره زیاته شي او نقصان به هم زیات کېږي لکه هغه حساب سره لږ کم خو چې د دریم سټیج ته ته وختې نو بیا کانسیکوینسز به خطرناک ځکه که پوړی بالکل ټیک هم ده نو پوړی خو ټیک ده خو که دریم چت نه راوغورځېدی نو بیا به ریزلټ به ډېر خطرناک وي لکه د دریم چت نه چې ته راوغورځېږي نو بیا به د ریزلټ خراب وي لکه زیات نقصان رسیدی شي درته نو دا یو قسم ټیبل غونته کې دی مونږ سره دا تاسو ته وځخیم مخکې دا وګورئ دا 2 6 په دې پوهېږئ تاسو مطلب 1 1s are 1 2 1s are 1 3 1s are 3 په دې طریقې سره ریس اسسمنټ کېږي بیا چې کوم دی داسې 2 1s are 2 2 2s are 4 لکه دا 2 او دا 2 نو 4 راځي دې طریقې سره دی دا دې خوا لایکلیهوډ دی لکه چانسز دي او دې خوا د هغې ریزلټس دي چې د دې به څه ریزلټ وي هغې باره کې خبره کېږي نو وایي چې کله 1 نه 2 پورې لکه دا ګرین پورشن دی نو دا وایي ټیک دی لکه ایکسیپټیبل دی په دې ته کار کولی شي څه مسله نه کوي لکه دا والا اوکې دی دا اوکې دی دا اوکې دی بیا دې نه پس چې کوم نیکسټ سټیپ دی هغه مونږ ګورو 3 نه 4 والا چې کوم دی وایي دا ټولریبل دی خو ښه دا دی چې لک ټو امپروف لکه دا ټیک دی خو دې کې که ته چینجز راولې نو مطلب هغه رسک به کم شي لکه خطره به کمه شي داسې ویلی شي ورته بیا چې کوم نیکسټ نو دا والا کې کار بالکل نه دی کول په کار کې نه بیا نقصان که وشو نو ډېر زیات نقصان به کېږي ان ایکسیپټیبل لکه امیډیټ ایکشن به اخلي امیډیټ ایکشن دا دی چې فورن ایکشن به اخلي که څوک کار کوي کار به بند کړي شي چې ورته یې کار به نه کوي ان ایکسیپټیبل دی لکه یو شیز ناقبول دی لکه قبول کولی ځکه نه شي چې دلته حادثه وشو نو ډېر غټ نقصان به کېږي نو ځکه دې کې کار لکه داسې چېرته رسک وي نو هغه ځای کې به کار نه پرېږدی لکه ورکر څوک کار کوي نو هغوی به کار ته نه الاو کوئ ګینې بیا درته تاسو ته پرابلمز او مسله درته جوړېدی شي نو دې حوالې سره به تاسو ګورئ د دې نه علاوه چې کوم دی ادر شیزونه مونږ ګورو لایکلیهوډ دی وی ویری لایکلی لکه انلایکلی سوري مطلب بیخي چانسز نشته لکه دلته اوس د لایکلیهوډ خبره ده لایکلیهوډ وایي هم چانسز ده د 1 باندې چې دی خبره کوي که نه دا 1 والا پورشن چې دی 1 1s are 1 نو ویری انلایکلی لکه بیخي چانس نشته او دا ټول چې کم دی که نه تاسو وګورئ چې دا زه وایم 100% 80% 60% 40% اور دا 20% مطلب دا پرسنٹ حساب سره ګورم نو 20% چانسز دي چې دا حادثه به کېږي دلته 40% چانسز دي چې دا حادثه به کېږي بیا 60% چانسز دي چې دا حادثه به کېږي اور دلته 80% چانسز دي چې دا مسله به کېږي بیا 5 کې چې کم دی 100% چانسز دي مطلب دغه پورشن مونږ ته دی وایي چې دا پورشن چې دی دیږي کې به دا پرابلمس ډېر زیات کریټ کوي مونږ ته نو دې شیزونو به تاسو لازمي ګورئ صحیح شو نو دا لایکلیهوډ چې لکه دا وایي چې دا دومره پورې چې کم دی د دې چانسز دي دا 100% دی ټاپ باندې او دا 20% نو دا ټول 20-20 دی لکه 420 40 60 داسې 20 40 60 80 اور داسې دا 100 5 سے کم دے 100 لکه 5 2s are 10 داسې 5 multiply by 2 نو 5 2s are 10 راځي نو مطلب 100 دا 20-20 دی ټول بیا چې کم دی مخکې موږ ګورو چې کنسیکوینسز یې څه دي لکه هغې د وجې څه نقصان به کېږي انسګنیفیکنټ دی لکه د هغې
ډېر کم نقصانات به کېږي. ماینر دا دی معمولي وړه مسله به درته جوړېږي یا حادثه وغیره به کېږي. لکه دا هغه حساب سره که موږ وګورو 20 نه 100 پورې دغه دی. بیا موډریټ دی نو لکه څه نه څه مسله به لازمي کېږي او نقصان هم رسېږي. بیا میجر کې دا دی لاس په ماته شي بل څه وشي یا غوږ یا دماغ دی کار پرېږدي یا غوږونه کار پرېږدي څه نه څه نور څه مسله جوړه شي. او پنځم کې خو دا دی چې د انسان ډیث هم کېدی شي کانسیکوینسز لکه وایي چې ډېر زیات خطرناک ریزلټس به وي کانسیکوینسز. نو دې حوالې سره خبره وشوه. بیا چې کوم دی ریکارډ یور فایندنګس چې کوم ستاسو حساب کتاب دی د هغه به ځان سره ریکارډ کوئ. چې لوکیشن څه دی د هغې لوکیشن به نوٹ کوئ. څه ایکټیویټي کوئ اینڈ اکوپمنټس چې کوم د حساب کتاب دی دا ټول به ځان سره تاسو نوٹ کوئ. هیزرډ اینڈ ریسک لیول چې کوم هیزرډ لیول دی هغه به نوٹ کوئ ځان سره تاسو. بیا چې کوم دی ریسک کنټرول دی لکه چې کوم دا ریسک دی هغه به څنګه طریقې سره کنټرول کې څنګه وګورئ دی دا داسې طریقې سره کنټرول کړئ. لاندې تن ورته ولاړ دی بره هوک سې اچولي نو دې طریقې سره دا کنټرول شو ریسک. بیا چې کوم دی اسیسرس ډیټیل دی. اسیسر مطلب دا دی چې کوم تن دا ریسک اسسمنټ کوي د هغې ډیټیل به مونږ دغه کوو نو دا شیزونه به مونږ ګورو دلته کې. پوه شوئ تاسو. اسیسر ډیټیل هم دې ته وایي چې لکه کم تن به دا ریسک اسسمنټ کوي د هغې حوالې سره به مونږ ټول ډیټیلز به دلته مینشن کوو. بیا ډیټ اینډ ټایم حوالې سره خبره ده چې کم ټایم باندې کېږي کم ډیټ باندې کېږي هغه ټول شیزونه به تاسو مینشن کوئ هغې کې. ډیټ اینډ ټایم حوالې سره خبره وشوله. ریویو ډیټ دی. ریویو ځکه په کار راځي چې مثال په طور یوزي کې مسله ده نو هغه فوراً خو ته نشي حل کولی نو هغه ته به ته ټایم ورکړي چې یو هفته پس 10 ورځې پس 15 ورځې پس به زه دا دوباره چیک کوم یا 24 غنټې پس به زه چیک کوم. نو دې د وجې مونږ ریویو ډیټ لازمي یا ټایم ورته لیکو چېرې دا به زه دوباره په دې ډیټ باندې زه چیک کوم نو هله چې کوم دی دا بیا ټیک راځي. نو دلته پورې کلیر دی او دا ډېر دی که مخکې ځم سر مخکې لاړ شئ. اسماعیل نه تپوس پکې وکړئ خو ځان چې مخکې لاړ شئ ښه به مخکې ځم تاسو ما ته ووایئ نو بیا به مخکې لاړ شم. سر لږ ته مخکې لاړ شئ. نو بس دې کې خو اته سلایډ دي دا به بیا ختم کړو دا دویم ماډول نن. سر په ولګي ختم کړو. اته پیجز دي دې کې بس دا 72 باندې مونږ یو. نو دا خو مونږ ویل که نه چې دا ټول شیزونه به تاسو ځان سره ریکارډ کوئ دا ستاسو په کار راځي. ریویو ډیټ پورې مونږ ویل. بیا ریویو یور فایندنګس چې څه څه تاسو معلوم کړي چېرې دې ځای کې ریسک دی هغه ټول ریسک هغه تاسو ریویو کوئ هم دوباره چېرې دې کې څه څه مسله ده او څنګه حل کولی شم زه. وین چینجز اوکر لکه دا به کله کوئ تاسو چې کله ستاسو پرسنل مطلب جاب یو تن کوي هغه کمپنۍ پرېږدي لاړ شي نو پرسنل چینج شي که نه. اکوپمنټس دا دي لکه مثال په طور اول کو دی په بیلچې سره کې د اوس اسکیویټر کېږي لکه په مشینونو باندې کېږي نو مطلب هر یو اکټیویټي چې کوم ده هغه ډفرنٹ طریقو سره کېږي. بیا وایي یو شوډ ریویو یور ریسک اسسمنټ چې ته به هغه کم ریویو دی هغه به ریسک اسسمنټ به ته لازمي کړي. دې حوالې سره دا خبره وشوله. بیا دی وایي دا لیګل ریکوایرمنټ هم دی لکه صرف دا نه ده چې سیفټي ده بلکې لیګل ریکوایرمنټ چې ته به خپل ډاکومنټیشن پوره ساتې اور ریویو اسسمنټ به څه کې ډیلی بیسس باندې ریګولرلی به ته به دا لازمي چیک کې چې څه مسله را مسله وي هغه به کوشش کوي چې حل کړي. ټپس ټو امپروو یور ریسک اسسمنټ چې لکه ریسک اسسمنټ به څنګه کېږي. بیا وایي میک شور اټس سوټیبل اینډ سفیشینټ چې هغه سوټیبل هم وي او سفیشینټ هم وي چې لکه هر یو کار دپاره به هر یو ځای کې ډفرنٹ ټاسک کېږي او ډفرنٹ ایکسیډنټس وغیرہ پاسبل وي نو هر ځای کې خطرات بیل وي نو ضروري نه چې سیم اسسمنټ به هر ځای کې اپلای کوئ طریقه نو هر ځای کې چینج هم کېدی شي. ها بیا چې کوم دی بیټر ډیټا هیلپ میک بیټر ججمنټ چې ته په هغې ججمنټ فیصله ښه کولی شي چې زه به اوس څه کوم لکه څه ریکوایرمنټس دي چې هغه زه ټیک کوم څه مسلې دي هغه زه حل کوم. انوالو پیپل اټس لایکلی ټو افیکټ
چې هغې کې کم پیپل انوالو وي هغې زه ځان سره انوالو کړم او هغې د وجې زه وګورم چې څه نقصان وغیره څه کیدای شي نو هغه څیزونه زه وګورم. بیا کنډیشن مې ویری فرام سایډ ټو سایډ لکه کنډیشنز مونږ چیک کوو چې یاره د دې کنډیشن څه دی او بل دا هم دی چې دا سایډ ټو سایډ ویری کوي که مثال یو ریس اسسمنټ کې که یو دغه دپاره کوم ریسټورنټ نو ریسټورنټ کې بیا بل قسم ریسک وي یو پټرولو دغه دی پټرول پمپ دی یا پټرولو کمپني ده نو هغه ځای کې به بیا اسسمنټ به جدا طریقې سره کېږي. نو تاسو زما په خبره پوه شوئ لکه کنډیشن چې کوم دی چینج کیدای شي او سایډ ټو سایډ یې ځکه لیکلي دي. بیا دی کنسیډر آن د سپاټ. آن د سپاټ مطلب دا دی چې صرف کاغذي خبرې نه چې بلکې هلته ته په سایډ لاړ شي او هلته په آن سایډ ته دا ټول چیکنګ وغیره وکړي حساب کتاب وګورې اسسمنټ وکړي آن سایډ. بیا چې کوم دی پوټ ریس اسسمنټ انټو پریکټس چې کوم ریس اسسمنټ دی چې په هغې ته لازمي هلته کار وکړي پریکټیکل لایف کې چې څنګه وي لکه څنګه دلته وګوره ډېر زیات ریسک دی لکه دا چې لاندې غورځېدلي دي سامانونه لاره کې پراته دي دا ګتې د ایمرجنسي ګیټ مخامخ پراته دي فایر ډور دا ډور دې دپاره ایمرجنسي ده که دلته چېرته اور ولګي نو خلک به په دې منډه وایي. بل دا دی چې دا کیمیکلز داسې ډیلینګ کوي نو دا هم طریقه د ټیک نه ده دا اولی راولي دا شیزونه دا طریقه هم د ټیک نه ده. داسې د انوایرمنټ نه هم مسله ده نو لکه ډفرنټ پرابلمز دي دې ځای کې موږ سره نو هغه وایي چې دې شیزونو خیال به ساتئ تاسو. بیا چې کوم دی دلته کې څنګه دا ډفرنټ پرابلمز موږ ته شو کېږي چې دا پرابلمز موږ سره کریټ کېدای شي نو دې شیزونو ته به تاسو ګورئ لکه دا تن چې کوم دی مشین کې دی خو لاس دغه کوي نو د لاس ګیرېدی شي. بل آیل پیچز دلته پراته دي کلاو نو دې د وجې نقصان کېدای شي نو ډفرنٹ ایشوز او پرابلمز وغیرہ کریټ کېدای شي. ها نو دا ډفرنٹ ریسک دي دلته څنګه دی ولکه تاسو ریسک وګورئ چې څه ریسک دي دا به تاسو جج کوئ لکه څنګه د لوډ ډېر زیات اوچت کړی دی او دا میټینګ به اوس ختم شي ښه یو منټ کې نو بس کلاس هم ختم دی نو بیا دوباره مه جوین کوئ نو لکه دا ښکاري دا تن دلته کودایي وغیره کوي لګیا دی نو دته هم لکه څه حادثه وغیره څه داسې پرابلم ورسره کېدای شي او دا کلاس چې کوم دا ریکارډینګ دی